أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. نرانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 9 آیات نمبر 68 69 70 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د خپل یو بل قدرت او نعمت چې دی نو هغه ذکر کوي. الله جل جلاله فرمایي واوحى ربک الی النحل او الهام وکړو ستا رب چې دی نو هغه ګبین مچۍ ته ان اتخذي من الجبال بيوتا دا ته جوړ کړي نو هغه د غرونو نه کورونه ومن الشجر او د ونو نه ومما يعرشون او د هر هغه څه چې دوی چې نو هغه اوچت اوچت جوړي یعنی عمارتونه آبادیانې. الله جل جلاله د وس خپل یو ورکوټې کچ مخلوق چې نو هغه تذکره کوي چې هغې ته ویلی کېږي چې نو هغه ګبینه مچۍ. اوس د ګبینه دغه مچۍ نو الله جل جلاله چې دې له کم شعور او پوهه ورکړې ده نو دا د نورو ساورو په نسبت سره د دې شعور او پوهه چې دی نو هغه سیوا ده. دویم دې چې کم نظام دی نو د دې دغه نظام مملکت او حکمرانی دا بالکل داسې دی لکه څنګه چې د انسانانو چې نو هغه یو نظام د هغوی د حکومت او چلولو ته یو طریقې کاري نو دغه شان د دوی چې دی نو هغه هم یو محکم نظام وي. نو الله رب العزت د هغې ذکر کوي او بیا په هغې سره د الله جل جلاله یو قدرت پکې بل هم دی. اوس دا دومره ورکوټې حقیر معمولي غوندې کې مچۍ او د هغې ذات په خپله چې دی نو هغه زهریله او د دې په خېټه کې چې بیا کمشیز پیدا شي هغه الله جل جلاله انتهایی چې نو هغه خوږ او مزیدار د هغې سره چې دی نو هغه شفایاب چې نو هغه پیدا کړی دی. نو الله رب العزت وی دې ته وګورئ دې کې غور او فکر وکئ او بیا د دغې نه چې نو هغه د الله جل جلاله وحدانیت چې نو هغه ومنئ. اوس نظام چې دی نو هغې څومره محکم دی نو دغه معمولي غوندې مچۍ د دې هم چې نو هغه یو سرداري د دې هم یو مشر وي. نو اوس چې دوی کومه مشر وي کومه ملکه وي نو هغې ملکې خلقت الله جل جلاله د دې نورو نه لکوټې بدل پیدا کړی د هغې چې نو هغه سر هم د نورو نه غټي او وجود په اعتبار سره هم د نورو نه چې نو هغه لکوټې غټي او بیا د هغې چې نو هغه څه خاصیتونه دي. د هغې کې یو خاصیت دا نه چې 3 هفتو کې د هغه د 6000 نه واله د 12000 پورې چې نو هغه اګی اچوي او بیا د دغې سره سره دې چې نو هغه یو نظام چې نو هغې جوړ کړی نو دوی چې کوم ځای کې ځان له چې نو هغه دغه ګګ جوړی نو د دغې ګګ د جوړولو سره دې کې مختلف چې نو هغه خاني نو یو د هغې دغې خانو کې چې وکتلی شي نو دوی دا ګګ په داسې چې نو هغه مسدس شکل باندې چې نو هغه جوړ کړی وي چې په هغې کې یو خانه هم هسې ځای نه ځي نه مربع جوړی او مربع هم نه جوړی او دغه شانت دی نو هغه 15 ګوټه چې دی نو هغه هم نه جوړی ځکه د هغې کې بیا بعضې خانې چې دی نو هغه خالی راځي نو دی دغه شکل باندې چې دی نو هغې جوړ کړي. نو یو دغه بیا د دغې کې چې نو هغه دوی مختلف کسانو چې دی نو هغې مختلف چې نو هغه کارونه په ذمه لګولي نو بعضې کسانو چې نو هغه په ذمه دی چې هغه ځي او هغه خټه راوړي هغه لګوي. بعضې چې دی نو هغه دننه د هغې کې چې نو هغه کم هغه ګګ کې چې بیا هغه جالۍ هغه جوړوي
بعضې چې نو هغه دای چې هغه په دغې ګګ باندې د دغې د پاسه بهر چې نو هغه یو مچۍ چې نو هغه 2 3 4 دای کېنولي دا د هغې چوکیدارانې. اوس د دې کې چې نو هغه کار صحیح نو د بهر نه د بل ګګ مچۍ چې راشي نو هغې دننه نه پرېږدي دوی باندې د اورایه چې نو هغه ولګي. دویم چې کومه مچۍ چې نو هغه په ګنده ځای باندې ناست وي په سخاوالي باندې ناست وي نو دوی هغه مچۍ چې دی نو هغه هم نه پرېږدي دننه. بیا د دننه پسې چې نو هغه دغه ملکه بادشاه دا چې دی نو هغه راوځي او دی چې نو هغه بهر هغه مچۍ مړه کې ارتاوی کې چې دا چې نو هغه زمونږ نظام ته زمونږ حکومت کې د سره فاسد سړی داخل نشي چې کم انسان کم کس چې انسان نه کم کس چې نو هغه مچۍ فساد جوړوي نو چې دغه فساد او ګندګي چې نو هغه وځي. بیا دوی چې ځي په لاره باندې نو د دې چې دا کومه ملکه وي دا د دوی نه ټول نه وړمبی وي او دا نور چې نو هغه دا پسې ټولې بهر ځي. کم کس چې د دې نو د حکم علاقه مخالفت کوي یا د خپل بادشاهت اعلان کوي نو دی باقاعده چې نو هغه په غزې باندې مړه کوي قتل کوي ختموي. او سفر کې چې نو هغه دومره باریک شیز دی خو سفر بالکل اوچت بره په هوا چې نو هغې د پاره د دې چې د دوی فضا چې نو هغه بالکل پاک او صافي او دا چې نو هغه فی ګنټه 32 میل چې نو هغه سفر کوي فی ګنټه 32 میل چې نو هغه سفر کوي او دومره لرې ځای پورې چې کله لاړ شي نو چې بیا هم واپس راځي نو په دې هوا کې الله پاک دوی د پاره لارې چې نو هغه مهیا کړي فصلو کې سبل ربک زللا او دغه بالکل په اسانه باندې دوی چې دی نو هغه توی کوي د دوی نه د دوی خپل ګګ خپل لار چې نو هغه دی نه خطا کېږي. او بیا د هغې سره چې وکتلی شي نو دا اوس که په هر قسمه ګل باندې کینی که د هغې ګل ذایقه چې نو هغه خوږوي که ترخی او که پیکوي خو د دې چې کله دا د هغې دغه رس راکاږي نو الله جل جلاله د دې په دې خېټه کې دننه یو دم چې نو هغه دغه بالکل خواږه کي. نو په دې طریقې سره نو هغه دا کېږي ډېر شی عجایب پکې دي نو د هغې عجایبو په بنا باندې الله جل جلاله چې نو هغه د دې تذکره وکړله. نو الله جل جلاله چې نو هغه ورته دا قوي نو تاسو یو دا نو یو هدایت ورته دا وکړو ان اتخذي من الجبال بیوتا کور به جوړئ ګګ به جوړئ خو په غرونو کې به جوړئ ومن الشجر د ونو په سرونو کې به جوړئ ومما یعرشون یا دا خلک چې کم دنګ دنګ عمارتونه جوړئ نو په دغې دنګ عمارت کې اوچت به جوړئ. اوس د دې حکمت څه دی نو حکمت یې دا دی چې د دغه ځای ابو هوا هر څه چې نو هغه پاکوي ځکه ستا خېټې نه چې کم ګبین راوځي نو دغه بهترین شیز دی نو د دې چې نو هغه د شورو نه د دې د پاک ځای چې نو هغه چناو وشي. ثم کلی من کل ثمرات او بیا ورته الله رب العزت وی بیا خوره چې نو هغه د هر قسم میوې نه نو من کل ثمرات نه مراد نه چې ټول دنیا کې چې څومره هم ګلونه دا ټول دی خوري نه چې سوره تا ته په اسانه باندې چې نو هغه مهیا کېدی شي د هغې نه خوري. دویم هدایت ورته دا وشو. دریم فصلو کې سبل ربک زللا او بیا چې نو هغه روانه شه په خپل چې نو هغه د رب په لارو باندې زللا ښه په اسانتیا ماوی دا دومره لرې لرې سفر وکړي خو د هغې باوجود د دوی نه خپله لار چې نو هغه نه خطا کېږي په حقه لار باندې واپس بیا په خپله راځي. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانهم بیا الله جل جلاله وی الله پاک را اوباسي د دوی چې نو هغه د خېټو نه شراب د سکلو سیز یعنی ګبین مختلف الوانهم چې د هغې رنګونه چې نو هغه بدل وي. نو اوس ګوره الله جل جلاله دې نه مخکې وي ساري چې نو هغه خوراک کوي نو د هغې نه دغه هر قسم خوراک چې کوي صرف یو قسم پی به دې راځي تک سپین د هغې نه محسوا چې نو هغه بل رنګ پکې نشي راتلی. اوس مچۍ چې دی نو الله جل جلاله وی دا چې مختلف خوراک کوي نو د دې د ګبین چې نو هغه رنګونه هم مختلف کېدی شي زیړ هم کېدی شي سپین هم کېدی شي او سور چې نو هغه هم کېدی شي ځکه الله وایي چې نو من بطونها شراب مختلف الوانهم. او دویم یو وجه تفسیر مدارک لیکل ما په اول ځل په خپله ولیدله نو هغې چې نو هغه یو بله وجه لیکلې هغې چې مچو کې 3 قسمه یو وړی یو ځواني چې نو هغه پوخ عمر او یو بیا د هغې نه پوخ عمر ته رسېدلې بوډۍ نو چې دا کمې بوډۍ د هغې رنګ یو شان دی چې درمیانه د عام عمر پوخ کې چې نو د هغې رنګ بل شان دی او کمې چې تازه وړی نو چې نو هغه صحیح ځوانۍ کې نو د هغوی د ګبین رنګ چې دی نو هغوی بل شان دی.
نو دغه چې الله به کې حکمت خو دی. نو ځکه الله وایي مختلف الوانه فيه شفاء للناس، او په دې ګبین کې شفا ده چې نو هغه د خلکو دپاره. وزدل د شفا پکې ده، نو آیا د هرې بیمارۍ شفا ده؟ نو نه، د هرې بیمارۍ شفا چې دی نو هغه پکې نه ده، بلکې دی کې چې نو هغه د ډېرو بیماریانو چې دی نو هغه شفا ده، او شفای عظیمه پکې ده. اوس بیا خاص کر چې نو هغه کتاب طب کې راځي چې خاص کر به دی کې چې نو هغه د دغه دپاره چې نو هغه بلغمي چې څومره امراض وي نو د هغې شفا چې نو الله رب العزت په دې کې ښودلې ده. او دویم چې نو هغه په باقي دوايانو کې هم ګبین چې نو هغه په طور د شفا چې نو هغه شاملولی شي، نو دا به جزء اعظم ګڼي، او باقي دوای چې نو هغه کېږي. بلکې مخکې اتباع چې څومره ول نو د هغوی به دوایانو چې نو هغه خپلې جوړولې، نو د دغې دوایانو د پایدار کېدو د ډېر وخت د باقي پاتې کېدلو دپاره هغې کې به یې ګبین چې نو هغه میلاوالو. لکه څنګه چې اوس زمونږ چې نو هغه ډاکټران حضرات د هغوی په دوایانو کې چې نو هغه الکوهل چې نو هغه استعمالوي د دوای چې نو هغه د نه خرابېدو دپاره. نو مخکې مې چې نو پای کې دا استعمالېدلو. او بیا حدیث مبارکه کې راځي کتاب الطب ترمذي جلد ثاني کې چې نو هغه یو واقعه هم ده. دا په اسهال کې چې نو هغه هم ډېر ښکلی کار کوي. نو په هغې کې نو هغه دا واقع ذکر کړي، یو صحابي چې نو هغه ضرور خېټه خرابه شي، نو چې کله خېټه خراب و نو د خېټه کې د معدې ته کله چې نو هغه مادهی فاسده لاړه شي نو د هغې د وجې نه خرابېږي. نو حضور علیه الصلاة والسلام اسقیه اصلا تو به ګبین وسکا آت وسکلو بیا صحت چې بیا نو هغه رالو د الله رسول هغه خو نور سوا شو وی بیا پې وسکا دریم ځل چې کله رانو نو د نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویې صدق الله وکذب بطن اخیک، الله رښتیا ویلی دي او ستا د ورور خېټه چې نو هغې تکذیب کوي، یعنې د هغه موافق نه راځي چې ولې الن کې الله خو رښتیا ویلی دي الوان فیه شفاء للناس، الله دې کې د خلکو دپاره شفا ده. څلورم ځل چې وله کله وکړلو نو د هغې نه وروسته د هغه خېټه ښه شوله. نو بیا حضرات چې نو هغه لیکلي دي چې خېټه چې نو هغه خو هم خرابېږي د ګرمایش د وجې نه، او د ګبین خاصیت چې نو هغه هم ګرمایش دی. اوس الله پیغمبر چې نو هغه د علاج ولې تجویز کړو نو یا په طور د وحي، او یا دا چې کله په خېټه ماتاستوي معدې کې چې نو هغه مادهی فاسده پرته وي نو ډېر چې کم خوراک سوځي نو هغه خرابوي، نو دې وجې نه خېټه خرابوي. نو د الله پیغمبر ورته تو به ګبین وسکه، نو ګبین ګرم دی، نو چې ګرم دی نو خېټه به ډېره خراب شي، چې ډېره خراب شي نو هغه کمه مادهی فاسده چې په خېټه کې پرته ده معدې کې هغه به دې سره اوزي الله پاک به یې ښه کړي. لآیة لقوم یتفکرون والله خلقکم ثم یتوفاکم، الله رب العزت چې نو هغه تاسو پیدا کړی بیا به مو الله چې نو هغه مړه کړي. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، او بعض کې چې الله پاک تاسو له ډېر عمر چې نو اور کړي لکی لا یعلم بعد علم شیئا، د پاره د دې چې هغه بیا نه پوهېږي وروسته د پوهېدلو نه پس څیز باندې. نو کله چې انسان ډېر عمر وشي نو دوه وجې دي، نو یو چې د کم علم کمه پوهه حاصل کړي نو په هغې کې ورو کمې راځي، هغه شته پوهه چې کومه د حاصله کړو هغې کمیږي. او دویم اکثر بعضې کره ته دې سي چې د هغه بیا مازغه اخذ نه کوي، کار نه کوي، څه شی چې نو هغه را اخلي نه. اکثر څوک سره میلاو شي څنګه ښه جسم یا ښه ترور یا ښه ابی خبرې ته ته څو خبرې کوي نو هغه ورته خبر دا وکړي، نو چې بیا ورسره بل ټایم میلاو شي چې بیا دې تپوس کوي ځکه هغه علم پوهې چې دی نو هغه یې ختم شي، بیا ير چې دی نو هغه یې شي. بعضې پکې اکثر داسې وشي چې بیا خپل وصي او کړوسي چې دی نو هغه هم نه پېژني. نو الله رب العزت وایي دا موږ ورکوو. اوس عمر، نو عمر د انسان له چې الله پاک ورکوي نو څلور قسمه خلک یو هغه عمر دی چې ډېر عمر وي او ډېر دین ورسره وي، نو د الله پیغمبر وایي دا ټولو نه بهترین سړی دی، د عمر ښکلی دی، عمر یې هم ډېر دی او د ډېر عمر سره اعمال صالحی هم ډېر دي، نو آخرت کې به ځان له لوی مقام چې دی نو هغه جوړ کړي، دا ټولو نه بهترین انسان دی. دویم قسم هغه دی چې عمر یې هم ډېر دی، اعمال سیئه هم ډېر دي، اللهم احفظنا، دا ټولو نه بدترین انسان دی، ځکه دی چې نو هغه په دغه سوری عمر ډېرېږي، دوره د ده ګناه ډېرېږي، چې څومره یې ګناه ډېرېږي نو دوره قبر او آخرت چې دی نو هغه یې تباه کېږي. او دریم قسم د الله پیغمبر وایي چې نو هغه عمر یې لږ دی او عمل صالح چې دی نو هغه یې ښکلی دی، نو دا سړی چې دی نو هغه نه په تاوان کې دی او نه په ګټه کې، ځکه عمر یې لږ دی خو عمل صالح چې دی نو هغه یې ښه دی. او څلورم چې نو هغه دی عمر یې هم لږ دی او عمل یې بد دی، نو دا سړی چې نو هغه آخرت یې هم ډېر تباه نه شولو او عمر چې نو هغه یې لږ دی دنیا فایدې نه هم محرومه شو.
نو دا دغه وی تلک بتلک دی. ان الله علیم، بشک الله رب العزت نو هغه پوهه دی، قدیر او د قدرت خاوند دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. و اوها الهام کړو ربک استارب الى النحل چې نو هغه مچۍ د ګبینه ته ان اتخذي چې ته جوړ کړه من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه ومن الشجر او لونونه ومما او له هر هغه سنه یارشون چې دی اوچت جوړوي یعنی عمارتونه آبادیانی. ثم کلی بیا خورا من کل ثمرات له هر قسم میوونه فصل کی او بیا روان شه سبول رب کی د لار د خپل رب کې زلالت نو هغه پاسانتیا یخرج را اوزی من بطونها د خېټو دا غینا شراب دسکلو سیز یعنی گبین مختلفون چې مختلف دی الوانه رنگونه داغي بدل دی رنگونه داغي فيه پاکی کې شفاء شفا ده للناس خلق د پارا ان فی ذلک بشک پدې کې لآیت نخید لقوم دا خلق د پارا یتفکرون چې فکر کوي. والله الله پاک خلقکم پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا بمړه کی تاسو ومنکم من یرد او ځین له تاسو نه هغه څوک دی من یرد چې هغوی وګرځولی شي واپس کړی شي الی ارذل العمر ډیر عمر ته لکی لا یعلم چې دی نه پوهیږي بعد علم وروسته د پوهېدو نه شیئا پس څیزو ان الله بشک الله پاک علیم پوه دی قدیر او د قدرت خاوند دی.